واقعه چې کومه شوې ده د مسجد کې قرآن سوځېدلی دی او دې کې دا پوړی یو سوځولی دی. نو د دې پټي چې کوم مالک دی هاشم خان نوم دی، دا مسجد هم د هغې په نګرانۍ کې جوړ شوی دی. دا هغه وړوکی زوی او هغه چېرته دې جومات ته وردننه شوي، دا ایرې به یې لیدلي وي، پوړ به یې سوځېدلي لیدلي. نو هغې وړوکي زوی هغه د دې ځای نه تللی دی او کور کې هاشم خان ته چې کوم والد صاحب دی هغه ته یې ویلي چې زمونږ په هغه مسجد کې او چې کوم پوړ پروت و نو هغه پوړ هم سوځېدلی دی او نور ایرې میرې هغه دی او قرآن هم چې کوم دی هغه په ټیپۍ باندې د پاسه نو. بیا هاشم خان صاحب هغه چې کله زوی خبرې اورېدلي دي نو هغه لګې شوی دی. بیا ابراهیم قاري صاحب د دې کلیاس دی، هغې سره مسجد کې چې کوم دی نو امام هم دی او د هغې د محلې کس دی، بیا هغه سره رابطه کړې. بل سلمان نور دی هغه سره رابطه کړې. بیا هغې راغلي دي ابراهیم قاري صاحب ورسره سلمان ورسره هاشم خان بیا راغلي او دا موقع یې کتلې ده. د موقع کتو نه پس بیا هغې تلي کلیاس چې کومه چوکۍ ده نو هلته یې خبر ورکړی دی، خو چونکې د چوکۍ مشر نو بیا یې نسبت یې تاڼې سره رابطه کړې ده او بیا دی چې کوم دی نو باقاعده هغې ته اطلاع ورکړې ده. ما ته چې کله اطلاع میلاو شوه ماسخوتن لمانځه نه پس تقریبا 10 بجې وې نو زه او ضیاء الله مولوي صاحب دا موږ د مدرسې نه په موټر سایکل راسواره شو او دلته رالو. دلته هېڅوک هم نو، جومات وربند و او موږ دواړه رالو، موبایلو باندې مو لایټونه آن کړل او باقاعده تصویران او ویډیوګانې هر څه مو وکړل او هر څه مو په خپلو سترګو باندې ولیدل چې واقعي دا پوړ هم سوځېدلی دی او دلته قرآن پروت و هغه هم سوځېدلی دی. دا هغې نه پس موږ بیا بهر ووتو. نن موقع ته زما تفتیشي ټیمونه تللي دي، هغوی په رپورټ راغستې دي. سبا به انشاءالله چې د ټیکنیکل ټیم راولم نو ما سهار هم تاسو سره جومات کې دا وعده کړې چې بحیثیت مسلمان د دې نه هټ کې لکه فرض که دا خو کیسونه موږ ته راځي، بڅونه کیسونه راځي، دا کیس پرسنلي زه خپله انشاءالله دې کوشش کوم. دا که فرض که دا سړی نه کیا سبا انشاءالله ستاسو دواړه سره کتاب دی او د دې لپاره به زه د ډیوټۍ نه هټ کر چې څومره زما د مسلمانۍ هغه د قرآن حقي د دې لپاره به زه پوره 100% کوشش کوم او انشاءالله دا شی به زه سرته رسوم او یوازې دا سړی به نه ټارګټ کوم بلکې زه به ګورم چې دې سړي پسې د شاته د څومره خلکو لاسونه دي نو زه به هغه خلک هم معلوموم چې دی زموږ دین اسلام پورې او زمونږ قرآن چې زمونږ د دین اسلام کتاب دی او زمونږ مسلمانان زمونږ د مساجدو دوی ولې داسې زمونږ نه بلکې د الله د کتاب د اواز چې ټولو لپاره داسې تشریف راوړو نو یو ډېر عظیم الشان ګستاخي شوې ده چې دې خبر نه موږ خبر شو نو د خپل ځمکو تخته ده الله ظالم سبو برباد کړي او زمونږ ټول عوامو الله ته دا تکلیف رسېدلی دی او مازدیګر چې زموږ کوم نن احتجاج دی د قرآن پاک د حق لپاره نو انشاءالله دې کې د ټولې علاقې خلک دې شرکت وکړي او چې دې خلکو ته پته ولګي چې او د قرآن د تکلیف رسولو سره دا خلک رابېدارېږي دوی که هر قسم خپلو کې اختلاف ساتي خو د قرآن لپاره او د جومات لپاره د مدرسې لپاره دا بیا یو دي نو انشاءالله موږ ټول یو یو او مازدیګر 15 بجې چې کوم احتجاج په کلیاس کې کېږي نو ټول علاقې ول مسلمانان به دې کې د قرآن دپاره شرکت وکړي چې دې ظالمانو ته پته ولګي چې بیا داسې حرکت نه کوي.
إن شاء الله. لازم نقوم بالفلوس مخالفات الفلوس